بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو دا کتاب ما توصیلو متن الکافی دا خو ښکاری ورکوټه، لیکن بری کې دننه دو علوم ذکر کیږي، یو د علم العروض او بل د علم القوافی. نو پرون منګه د علم العروض په اړه کې خبره کړې و چې عروض دا ستو ویلېږي. نو موږ په کې دا مختلف معنی کړې وي چې دا سخت لارې ته ویلېږي یا مکه مکرمه ته ویلېږي. د مکه مکرمه په نومونه کې ونوم دي، د مدینه منورې په نومونه کې ونوم دي. او بیا موږ ویلو چې د دې تعریف هو علم باصول يعرف بها صحيح اوزان الشعر وفاسدها، چې د شعر صحیح اوزان او فاسد اوزان دا به معلومیږي. او ما يعتريها من الزعافات والعلل، او کم زعافات او علل چې دې طرف پیخيږي نو هغه په دې کې به بیانېږي. بیا موږ دا خبره کړې و چې د دې علم موضوع سره نو په دې علم کې دا شعر د عربي چې کوم موضوع دي دا غي نه بحث کیږي. او غرض دا دی چې شعر د غیر شعر نه جدا شي. پوه شو به معنی شعر د غیر شعر نه جدا شي. او د دې کې بیا دا چې لکه د دې په ذریعہ سره موږ دا پته ولګي چې قران مجید شعر نه لري، ان پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاعر دی. پوه شو به معنی ها وس د قوافی ذکر دی کنه، خو چې کله دا عروض ختم شي بیا قوافی شروع کوم، پای کې بیا د قافیه تعریف او د علم القوافی تعریف ان شاء الله بیا ال تکوخه. وس د سیده کنه چې دی وی چې په دې کتاب کې یو مقدمه، دو بابونه او یو خاتمه ده. پوه شو به معنی یو مقدمه، دو بابونه او یو خاتمه ده. وس په مقدمه کې د اصول سيزونو ذکر کوي چې و ډیر زیات ضروری دي. پای کې نمبر 1 سیز ده احرف التقطيع. سده احرف التقطيع ورته هم لیکيږي او حروف تقطيع ورته هم لیکيږي. حروف تقطيع ورته هم لیکيږي. تقطيع لیکيږي ټوکړي ټوکړي کول، جدا جدا کول. تقطيع څه ته لیکيږي؟ جدا جدا کول. په دې دغه کې نه دي څور ته وایي په دې صرف کې، په صرف کې چې موږ وایو کنه چې لکه فاعل لام چې دا موږ میزان مقرر کړی دی. فاعل لام چې دا میزان دی، هر کلمه چې موږ لکه د دې وزن نو بسو نو فاعل لام ته به اردو لکه ضارب بروزن فاعل نو یضرب بروزن يفعل مضروب بروزن مفعول. نو الته کې ورته موږ چې نه دا دغه ویلې وزن وي دلته کې به هم دې ته وزن وایو. الته کې دلته ورته بلنم اجزاء ورته ویلېږي، تفعیله ورته ویلېږي. نو احرف التقطيع هغه حروف ته ویلېږي چې دا غي نه تفعیلی جوړیږي. سدي جوړیږي تفعیلی ته جوړیږي. تفعیلی ورته هم وي، مفاعیل ورته هم وي، اوزان ورته هم وي. احرف التقطيع هغه حروف ته ویلېږي چې دا غي نه څه جوړیږي؟ تفعیلی جوړیږي. پوه شئ به معنی اجزاء ته جوړیږي، تفعیلی ته جوړیږي، مفاعیل ته جوړیږي. او دا احرف التقطيع لستی. احرف التقطيع سوري لستی چې هغه په دې مجموعه کې جمع دي لمعت سيوفنا. لمعت سيوفنا یعنی هر تفعیله چې دا نو په هغه کې با د دې لسو ټکونه یو ټکی خامخاوي. دا څلور دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10 الف 10. لمعت سيوفنا دې څه ویل کېږي؟ احرف التقطيع. احرف التقطيع څه ته ویل کېږي؟ هغه حروف چې دا غینه تفعیلی، مفاعیل او اجزاء ته جوړیږي. پوه شئ هغه حروف چې دا غینه څه جوړیږي؟ تفعیلی ته جوړیږي. په دې خبره باندې پوه شئ؟ په دې باندې پوه شئ؟ خاجي وس تاسو خو قاعده ویلې ده کنه، زبر زیر پیش پیژنې کنه. زبر زیر پیسې ته وایي حرکات ته، او په کوم ارمان چې حرکت راځي ته څه وایي؟ او چې په کوم ارمان حرکت نه ته څه وایي؟ حرکت نه کېدو ته سکون وایي. او په کوم ارمان چې حرکت نه راغلی ته څه ویلېږي؟ ساکن ویلېږي. دا خبره غوړه ده کنه. ها وس بل خبره ده چې کله به په دې تفعیلو کې دوه ټکي یو ځای راغلي، او کله به درې ټکي یو ځای راغلي، او کله به څلور ټکي یو ځای راغلي. کله به دوه ټکي یو ځای راغلي، کله به درې راغلي، او کله به څه راغلي؟ نو که دوه ټکي راغلي نو دې ته ویل کېږي سبب. سبب کې څو ټکي؟ دوه ټکي. او که درې راغلي نو بیا ورته څه ویل کېږي؟ وتد. څه ورته وایي؟ او که څلور ټکي راغلي نو دې ته ویل کېږي فاصله.
پوه شو به باندې چې کله په یو تفعیله کې دوه ټکي یو ځای راغلیو دوه حروف یو ځای راغلیو نو څور ته وای چې درې راغلیو څور ته وای او کا سلور راغلیو نو څور ته وای فاصله دې ځای باندې پوه شوي لګ لګ ویلېږي نو ځان پوه کوي چې په کوم ځای باندې تاسو نه پوهېږئ بیا ماته وایي دوباره وایي بیا به دوباره وایم اول منګ وی چې منګ نن شروع کوو په مقدمه کې نو په مقدمه کې یو څو خبرې دي لاولنې خبره پایږي دا حروف التقدیر حروف التقدیر څه ته ویل کېږي هغه حروف چې دا هغه د سن لاغې نه څه جوړيږي لاغې نه تفعیلی مفاعیل اجزا جوړيږي او هغه حروف چې لاغې نه تفعیلی جوړيږي اصولي لستی یا یو خبره شولا پوه شوي دویمه خبره موږ دا وکړه چې ساکن څه ته وایي متحرک څه ته وایي د بکم حرف باندې چې حرکت راغلی ته څه وایي متحرک او په کم باندې چې سکون آله ته څه وایي بیا اوس بل خبره ده کوي خدایي نه مخکې موږ د ځان د پوهېدو لپاره موږ دا خبره وکړله چې په یو تفعیله کې دوه حروف یو ځای راغلي نه ته څه وایي سبب چې درې راغلي څه ورته وایي وتد ورته وایي او که څلور راغلي نو څه ورته وایي فاصله ورته دې پورې پوه شوئ اوس مخکې موږ وایو چې کله دوه حروف یو ځای راغلی وي او لاولنی متحرک او دویم ساکن وي دوه حروف یو ځای راغلي نو سبب خدای که نه دوه حروف یو ځای راغلي څه دی خو دا دواړه به یا به دواړه متحرک وي یا به لاولنی ساکن دویم به متحرک وي نو که اولنی ساکن اولنی متحرک او دویم ساکنو نو دې ته ویل کېږي سبب خفیف څه ورته ویل کېږي او که چرته دواړه متحرکو نو بیا ورته ویل کېږي سبب ثقیل څه ورته ویل کېږي لکه دوی مې فا نو په فا کې ګوره اولنی متحرک ته دویم سره ساکن دی نو دې ته څه ویل کېږي دوی مې موس نو دا موس چې ما وې نو دا څه شی دی سبب خفیف ته سبب خفیف ولې دی یو نو یو پکې ساکن دویم اولنی متحرک او دویم سره ساکن دی لکه پوه شوئ او چې کله دواړه متحرک وي نو بیا یې ته څه ویل کېږي لکه دی مې بیکا نو دا څه شی دی ارا دا څه شی دی ثقیل پوه شوئ پوه شوئ په دې باندې علو دا څه شی دی سبب ثقیل دی دا بیا چې کله دوه حروف راغلي په یو تفعیله کې یو ځای نو دغه دوه حروف د سبب ورته بیا کله دواړه حروف متحرکو نو سبب ورته سبب ثقیل ثقیل درون او چې کله لاولنی ساکن او لاولنی متحرک دویم ساکن نو سبب ورته په دې باندې پوه شوئ ها او چې کله په یو تفعیله کې درې حروف راغلي نو څه ورته وایي وتد ورته وایي نه اورم مړه وتد ورته وایي د دې وتد دوه قسمونه دي وتد څو قسمونه دي دوه قسمونه دي کچرتا اولنی دوه حروف متحرکو او اخرنی ساکنو اولنی دوه متحرکو او دویم سو دریم ساکنو نو دې ته ویل کېږي وتدی مجموع څه ورته وایي او کله دوانو په منځ کې دغه راغلی ساکن حرف راغلی نو ورته ویل کېږي وتد مفروق څه ورته ویل کېږي وتد مفروق پوه شوئ لکه ځای مې عیلون عیلون نو دا اوس کم یو دی وتد مجموع ګوره درې حروف راغلي دي که نه درې حروف راغلي او په دې درېواړو حروفو کې اولني دوه متحرک او اخرنی سره نو دې ته به څه وایو ځای مې بیکوم بیکوم اولني درې حروف دي اولني دوه څه دي او اخرنی سره ساکن دي پوه شو په دې باندې او وتد مفروق چې د درې حروف راغلي دي درې واړه یو ځای راغلي دي خو د دریو متحرکو په منځ د دوو متحرکو په منځ کې ساکن حرف راغلی دی د دوو په منځ کې څه راغلی دی ساکن حرف راغلی دی هغه پوه شوئ په دې باندې د دوو په منځ کې څه راغلی دی لکه ته قامه قامه نو په دې کې په منځ کې څه دی ساکن ظاهرون ظاهرې ظاهرې په منځ کې پکې څه دی ساکن دی ان څه دی ساکن پکې نه به صحیح وتد مجموع وتد مفروق پوه شوئ په دې باندې چې په یو تفعیله کې دوه حروف یو ځای راغلي څه ورته وایو درې حروف یو ځای راغلي څه ورته وایو وتد او څلور حروف راغلي څه ورته وایو فاصله اوس دوه حروف یو ځای راغلي دي دواړه متحرک دي څه ورته وایو سبب او چې دوه حروف راغلي دي اولنی ساکن دویم متحرک دی ځان جوړوي که نه اولنی ساکن دویم متحرک نه وي اولنی متحرک دویم ساکن نو سبب خفیف او چې درې حروف راغلي سبب وتد بیا درې واړه حروف یا یو ځای راغلي دوه متحرک او اخرنی ساکن سبب وایو او چې د دوو ساکنینو دوو متحرکو په منځ کې یو ساکن سبب ورته وایي
پوه شو به معنی او دریم چې کله پکې درې ورو سلور ورو راغلي نه ته بسوي فاصله وز دا فاصله چې نه نیم دوه قسمونه دي یو فاصله صغرا ده او یو فاصله کبرا ده صغرا او بل څه کبرا صغرا فاصله صغرا دي ته ویل کېږي چې درې حروف متحرک وي او اخرنه ساکن وي درې متحرک راغلي او اخرنه سوي ساکن وي درې متحرک او اخرنه سوي ساکن وي لکه ته فعلت سوي فعلت نو درې سلور حروف دي کنه او لې درې متحرک او اخرنه سره ساکن دي پوه شو به معنی او کچرتا دسی راغلیو چې دغه سورته وي چې درې حروف راغلي او وروستو دي ساکن وي نو دې ته ویل کېږي فاصله صغرا او چې سلور حروف راغلي او وروستو دي ساکن وي سلور متحرک راغلي وروستو دي پنځم حرف دی دا پکې سوي دا پکې ساکن وي پنځم پکې ساکن وي نو دې ته ویل کېږي فاصله کبرا لګته فعلتن فعلتن نو ګوره په کبرا کې پنځه حروف شو څو حروف شو اولنی سلور متحرک دي او اخرنه څه ده ساکن په دې خبره باندې پوه شئ تاسو اوس بعضی عروضیان چې دي کنه اب کې دا فاصله د سره منی نو دا فاصله به د سره ولې نه منی او چې ګوره دا فعالت ده کنه فعالت ده نو دا فعالت نه دري دا ګوره د دوه سوزونه جوړه یو فعا او یو لته نو فعال څه شری نو موایا سبب ثقيل له اولت څه شری نو دې ته پکې ضرورت نشته چې یا پکې ته فاصله به جدا راو بس خدا سبب خفي او ثقيل کړي یا دغه شان دي فاعلتون دي نو فعا د به کومه د به څه شي سبب فعا ثقيل سبب او لتونو ځان جوړه لتون کې څو حروف دي درې حروف دي څو حروف دي درې حروف دي او درې حروف دي دوه ساکن دي اخرنه متحرک دي دوه متحرک دي اخرنه ساکن دي وته دي مجموع واښوي و یو داسې مثال لا ته وایي چې دا ټول پکې راشي وای لم ارى على ظهر جبلين دلته بوس تنوینونه با دو زبر دو زیر دو پېشته تنوین نه وای دلته کې جبلین به دې لیکو او سمکتن اوس ګوره دا څه شری پورا وایا نورما سبب خفيف ولده اولنه ساکن ده اولنه متحرک او دویم ساکن ده دا څه شری ارا دا څه شری سبب ثقيل ولده علا دا علا دا به دې لیکو پرې کې په خط عروضی به ان شاء الله موږ به ذکرو خط عروضی جدای دا علا موږ دې لیکو پرې کې بالا دا دغه پکې نه لیکو زبرونه مزرونه دا پکې نه لیکو علا نو علا دا وګورئ څو حروف دي پکې او درې حروف دي او لیم متحرک او اخرنه ساکن ده کنه دې دا بسنو وایو ناورما وته دې مجموع ظاهره څو حروف دي ناورما درې حروف دي او درې وانه متحرک دي منځنه به کیسه نو دې دا وسوایو ناورما او جبلین څو حروف دي څلور حروف دي نو دې دا وسوایو فاصله صغرا فاصله او سمکتین کې څو حروف دي نو دې دا وسوایو فاصله کبرا پرې خبره باندې پوه شئ دې ور پوه شئ اوس کتاب ته وګورئ بیا مخکې نور خبره کوم الاول فيه نو اوس ورګه موږ راځو کنه ور به تحقیق ولا موږ ویل دي تفعیلی موږ لا شروع کړی دي داس نمخ کې ممر کنه په فاصله صغرا کې سلور حروف دي او په کبرا کې 15 حروف دي چې صغرای کنه پای کې سلور حروف او کبرای نو پای کې به 15 حروف او دا په کې لکه دا علما کرام په کې دا منیم نه ځکه و چې دا د دوه دغه نه جوړ شوی دي د سبب او د وتد نه جوړ دي تاسو ګورئ الاول فيه مقدمه وبابان وخادمه الاول مطلب دا دی چې په دې کتاب کې سو فنون به ذکر کیږي دوا یو به کم کمی یو به علم العروض او دویم به علم القافیه نو دا علم العروض د اولنې له نو هغه اولنې په دې کې مقدمه ده دوا بابونه دي او یو پکې خاتمه ده
نو بیا وی فالمقدمه فی اشیاء لا بد منها په مقدمه کې یو څو سيزونه دي چې لا بودی د هغه نه هغه ډیر زیات ضروری دي. پای کې نمبر 1 دی احرف التقطيع څه شری التي تتالف منها الاجزاء هغه احرف التقطيع څه ته وای چې د هغه نه اجزا جوړیږي. تتالف معنا یو ځکیږي جوړیږي د هغه نه اجزا. عشره دا حروف سوري يجمعها قولك چې ستاسو قول دا راجمع کړی دي لمعت سيوفنا لمعت اوس چې کله موږ تفعیلی وایو کنه نو دا تفعیلی نه دي دا د دې نه جوړیږي د سبب خفیف سبب ثقيل د دې نه اوس تفعیلی جوړیږي او موږ نه سبب او ان شاء الله د دې چې په جمع باندې وینو دا به څه کې بیا په ویډیو کې نو دا بیا رولم غوړي. فالساکن ما عریه من عن الحرکه ساکن تعریف کوي. ساکن څه ته وایي ما عریه عن الحرکه عریه معنی چې خالی وي د حرکت نه. والمتحرک ما لم يعر عنها متحرک څه ته وایي چې هغه د حرکت نه خالی نه وي. فمتحرک بعده ساکن سبب خفیف چې یو ټکی متحرک وي او د دین وروسته ساکن ناغلی دي ته څه لګيږي مثال لیکل لکه قد ومتحرکان او چې دواړه حروف متحرک راغلي نه دي ته څه لګيږي سبب ثقيل. کبیکا لکه مثال څه شری ومتحرکان بعدهما ساکن وتد مجموع دو متحرک راغلي داغین وروسته یو ساکن دي ته څه وایي کبیکم لکه مثال سره ومتحرکان بینهما ساکن دو متحرک په منځ کې یو ساکن راغلی دي ته څه وایي مدر مفروغ كقامه. وثلاث بعدها ساكن فاصله صغرى دري حروف سلور حروف راغلي اولني دري ساکن اخرنه الاولني دري متحرك اخرنه ساکن دي تسوي فاصله صغرى لك فعلت. واربع بعدها ساکن فاصله كبرى او سلور حروف راغلي دي او رستو بل ساکن راغلي دي نو دا څه شری فاصله كبرى. كفعلة يجمعها قولك لم ارى على ظهر جبل سمكة ومنها تتالف التفاعيل لدينا مستفعيل جوړيږي د سنه د سبب خفيف او د سبب ثقيل وتد مجموع وتد مفهوم پرې باندې پوه شولې ها وسما سره والا ما ته مې کتابونه بار روزانه راوړي ویني مینو پرونو کذبه کې سبق ویم او کنه ویم کتاب مال راوړي دا به خبرون ویلو هدي خبر لمه زو تاسو دې کپ لګي د مسره پاسه چا سره کتاب نه را کمال کتاب نن زما سره نشته ځنن کینا راوړو ویل ولې دا تاسو سره راوړو دي کې اصل چیز اجرا راغره ښا واذكر لو كنت من مازين لم تستبح إبلي بنو اللاقي طاتي من ذهل ابن شيبانا بدي كده لو تقول على لو شره نورما سبب خفيف ولده كنت شره وتدي مفروق ولده من ماضي لاندې ګوره لاندې ماضي ودري مفروق نين سبب خفيف لم تستبيح نو ها ودري بيح إبي بي سبب خفيف ته ها او لي بنول وتدي مجموع لقي ها طوتي ها سبب ثقيل من ذو ها لبني ودني شيء با نا اذن لقى ودني مجموع ما بينس ما بي نص ري مع شرون
شهرون څو ټکي دي شا شین را نون شهرون ها خوشو سبب نون عين دلحة في فيضة وزن مفروم تئن ها ذو لوثا لوثا وتدي او تين لا نا د خپل خوخه یو شعر په دې اجرا باندې حل کړي د خپل خوخه په عربی کې ښا